بسم الله الرحمن الرحيم وأولئك هم المفلحون او ها کسان چې متصف دی په اوصاف مذکوره او سرا هم دوی کامیاب دي. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو سو مباحث ذکر کئی. اول یو اعتراض او د هغې دو جوابونه. اعتراض دا دی چې تکرار د اسم اشاره ولې وشو. دویم بحث با ضمیر فصل کیو کی. ضمیر فصل فائدہ صدا. دریم بحث د لفظ د مفلح تشریح کی. سلورم بحث المفلحون په د الف لام کې به بحث کی چې دو احتمال دي. یو دا چې الف لام عهدی دی، دویم دا چې الف لام جنسی دی. سلورم بحث یو تنبیه به وشي او په یو فرقه وعیدیه د هغوی د استدلال جواب به وشي. اول بحث اعتراض دا دی اسم اشاره مکرره ولې راوړه. د دو جواب کوي. اول جواب دا دی چې دلته دو خصوصیتونه دي. یو خصوصیت کونهم علی الهدى، دویم خصوصیت دا دی چې کونهم علی الفلاح. نو اول دوی ته د هدایت ثابت دل دا د دې صفاتو د وجې نه دي. نو تکرار د اسم اشاره ځکه وکړو چې دوی ته دا فلاح هم د دې صفاتو د وجې نه راغلی ده. که پرون تیر شو چې اولئکه کې موصوف ته اشاره خو سره د صفاتو نه، او کله چې حکم په یو موصوف ولګي چې موصوف بصفتینی نو هغه صفت علت ته حکمي. په هدایت کې دل د دې دپاره علت صفات خمسه دي، نو په فلاح کې دل د دې دپاره هم علت صفات خمسه دي. اولئکه ځکه مات کا هلکه تاسو پوه شوئ اعاده د دې ځکه وشوه چې صفات پکې ملحوظ شي. کرر فی اسم الاشاره مکرر شوه په دې کې اسم اشاره تنبیحا علی تنبیح ورکړه په دې خبره چې ان اتصافهم بتلک الصفات متصف کېدل د دوی په دې صفتونو چې صفات خمسه دي دا اتصاف تقاضا کوي کل واحدة من الاسرتين دا هر یو د دې خصوصیتونو د هر یو د دې خصوصیتونو یعنی خصوصیت د فلاهم صفات خمسه غواړي او خصوصیت د هدایت هم دا صفات خمسه غواړي. هلکه تاسو پرې پوه شئ. اسرتین تسنیه د اسرتون ده. اسرتن کله کله د ایتیسار په معنا استعمالی کی. د ایتیسار معنا دا خوخ کړل مختار کېدل، خوخ شوی کېدل، او کله کله ما یتأثر به په معنا باندې هغه څه چې په هغې دا شی خوښ شوی غوره شوی، هغه شی چې د هغې په ذریعه باندې دا شی خوښ کړی. که چېرته
اثرتن د ایثار په معنا شي نو اثرتن به بیا مصدر شي او که د ما یتاثرو په به په معنا شي نو بیا به اسم مصدر شي. هلکه تاسو به پوه نه شوئ که نو دلته دویمه معنا مراد ده هر هغه څه چې په هغې باندې خوښوالی د دې شوي وان كل منهما کاف فی تمییزهم بها عن غیرهم. دا دویم جواب دی. تکرار ذکر وکړو چې اشاره دی خبرې ته وکړه چې هر یو د دې دواړو نه کافي دی په تمیز د دوی کې بها په دې سره عن غیرهم د نورو خلقو نه یعنی دوی په هدایت هم د نورو نه ممتاز دي او په فلاح کې هم د نورو نه ممتاز دي. ووسط العاطف دا د په دې اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دار چې دا شان یو آیت بل ځای کوم ذکر دی په سورۃ الاعراف یو سل نه اویا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. التم عدد اسم اشاری شوی والته حرف عاطف نه دی معاد شوی او دلته حرف عاطف معاد شو اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا ولی الکه په پوښتنه کې په پوښتنه دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دلته هدایت دا دنیوي انجام ده د صفاتو او فلاح اخروی انجام ده د صفاتو. نو په غرضین او مقصد د جملتینو کې تغییر راغی تغایر راغلی کران دلته عاطف مناسب وکنه الکه به پوښي او التوی اولئک کل انعام بل هم اضل. دوی د څاروو په شان دي بلکې د څاروو هم ډېر بیکاره دي او اولئک هم الغافلون او دا غفلت کې دي. نو څاروي کېدل معنا غافل دي او غافل کېدل معنا څاروي دي. نو الته د جملتینو غرض یو نو الته حرف عاطف دغه تغایر پکې نه او عاطف خو تغایر د جملتینو غواړي کنه هلکه تاسو به پوه شئ. نو الته اتحاد د غرضینو د جملتینو فی الغرض او دلته تغایر فی الغرضین. ووسط العاطف عاطف درمیان کې راوړی شو لاختلاف مفهوم الجملتین ځکه اختلاف شته دلته په مفهوم د جملتینو کې ها هنا دلته بخلاف قولی تعالی په خلاف د دې قول اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. فإن التسجيل بالغفلة او تشبيه بالبهائم شيء واحد ده کنه. فكانت الجملة الثانية اولئک هم الغافلون مقرره ثابته ده مضبوطون کې دلیل اولا د اولی جمله فلا تناسب العطف مناسب نش. دویم بعض ده هم بارکی دا هم څه شی ده دو قول دي یا ضمیر فصل ده محل د اعراب ورته نشته او دویم دار چې مبتدا ده المفلحون خبر ده مبتدا سره د خبر نه خبر ده د اولئک. نو اول خبره دا چې دا ضمیر فصل فاصل ده سره پر اور درې پیدا ذکر کوي. یو دا چې خبر د صفت نه جدا کی دویم دا چې تاکید په نسبت راولي درې مدار چې اختصاص د مسند الیه پوری وکي تدریف یې دي. اول ګورئ وهم فصل هم ضمیر فصل ده یفصل الخبر عن صفت خبر جدا کوي د صفت نه یلکا اولئک المفلحون اسم اشاره درته چې معرب باللام را چای کې دا احتمال شته چې صفت ته موصوف دي د صفت احتمال پکيو نو هم چې راغی د صفتیت احتمال ختم یو پیدا دویمه پیدا و یؤکد النسبت دا نسبت مضبوطی نسبت د پلاح چې اولئک ته شوی دا مضبوطی الګه په پوښتنه درم و یفیدو پیدا کوي اختصاص د مسند الیه پوری
مسند چې فلاح دا خاص کوي د مسند الیه پورې دا درې فائدې شي دا په صورت کې چې فصل شي نو داسې ترکیب به کې اولئک مبتدا هم ضمیر فصل والمفلحون خبر دویم او مبتدا یا مبتدا ده والمفلحون خبره والجمله خبر اولئک او جمله خبر د اولئک درې بحث د فلاح د مفلح بیان والمفلح په ح سره او جیم سره مفلح او مفلج الفائز بالمطلوب ته وایي هغه څوک چې په مقصد کې کامیاب شي کأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر لکه دی هغه سړی دی چې کولو شوي دي دې ته طرق د کامیابۍ لارې ورته کولاوي دي وهذا الترکیب وما یشارک دا ترکیب فلاح فلج چې مشارکی د دې سره په فا و عین کې لکه فلق فلز فلا یدل دلالت کوي په شق او فتح باندې ټولو کې شق او فلق د سبا چويدو ته وایي دې پر پوښتنه او فلیه ته وایي دا ویختو جدا کېدو ته چې سپګې پکې لټه الکه به پوښتنه کنه چې ویخته جدا کې کنه یو کوري سلورم باس پل مفلحون کې د الف لام کم یو دی یا پکې عهدی دی او یا پکې جنسی دی وتعریف المفلحین تعریف د المفلحون للدلالت چې دلالت کې په دې باندې چې متقین هم الناس هغه خلق دي الذين هغه بلغ کته تر رسیدلی دي چې دا مفلحون په الاخرت دي یلکا تداخل کم پیدا صفاتم پیجنې او دا هم درته معلومه ده چې دا صفات وینو د دې سره په فلاحي پلام پیژنې خدا درته پته نشته چې دا صفات کم ځای کې دي او دا فلاح کم ځای کې ده اوس به پوه شئ نور فلاح خو پیژنې که نه په پوه شئ نو داسې معنا بشي اولئک دا کسان هم المفلحون په هغې کامیابۍ سره کامیاب دي کومه کامیابي چې ته پیژنې چې د دې صفاتو د وجې نه راځي نو دا متصف دي په صفاتو کامیابي چې تا ته معلومه ده هغه پکې شته که نه نو الف لام حدیث یا جنسی دی ماهیت د پلا دوی ته ثابت دی او الاشارة الی ما یعرفه کل واحد یا اشاره د هغه څه ته چې هر سړی پیژني د حقیقت د مفلحونو خصوصیت د هغوی تنبیه اولئک هم المفلحون کې د متقیانو د صفت شوی دی او د دې انجام عقوبت ذکر شوی او په ښې طریقې سره ذکر شوی ته اشاره کوي تنبیه تأمل تسوچ وکړه کیف نبه سبحانه څنګه تنبیه ورکړه الله تعالی په چې متقیان خاص کړه بنیل ما لا ینالو احد په حاصلولو د هغه څه چې هیڅ کې نشي حاصلولی من وجوه شتا د مختلفو وجونه اول بنای د کلام په اسم اشاره وکړه للتعلیل مع الاجاز تعلیل پکې راغی سره د ایجاز نه تعلیل معنی علت د حکم پکې ښکاره څه چې صفات دي که نه سره د اختصار نه دا یوه پیدا شوه دویم و تقریر یا اسم اشاره د مکرره ذکر کړه دریم تعریف د خبر دی وکړه اولئک هم المفلحون څلورم توصیف د فصل دی وکړه منځ کې د ضمیر فصل راوړو نو د متقیانو دومره ښه بیان تخصیص وشو لاظهار قدرهم د دې د وجې نه چې د دوی اندازه خلکو ته ښکاره شي والترغیب په اقتفاء اثرهم او ترغیب خلکو ته وکړي د دوی د قدمونو پسې د تللو دوه ډلې دي معتزله او خوارج دې دواړو ته وعیدیه وایي وعیدیه ورته ولې وایي ځکه هغوی سختي کوي چې دغه چې کوم دی مرتکب د کبیرې دا به دوزخ کې همیشه وي صحیح شو نو معتزله ورته کافر نه وایي خو خارج عن الایمان ورته وایي او خوارج ورته خارج عن الایمان او داخل په الکفر وایي او اتفاق خو دی چې همیشه به وي په دوزخ کې خبرې ته هم خیال شته که نشته نو دوی په دې آیت دلیل نیولی
واولائک او دا کسان چې دا پنځه صفتونه پکې هم دوی کامیاب دي، نور سو کامیاب نشتا. ځکه دا اختصاص هم د قمانه ده کنه. نو چې دا صفتونه چا کې نه هغه فاسقان شو، نو هغه کامیاب نه دي. چې کامیاب نه دي دوزخ له بځي، کامیابي خو دې ته وایي چې جنت ته لاړ شي. تاسو د دې په طریقه استدلال پوه شئ. نو دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې یو مطلق فلاح ده، یو کامل فلاح ده. واولائک او دا کسان چې متصف دي په صفات خمسو هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي په کامله کامیابی سره. نو حسر د کمال فلاح وشو په دې خلکو کې، دې متقیانو کې. نو چې کوم مرتکب د کبیرې دي هغوی کې نفس فلاح خوشتا، خو کمال فلاح پکې نشته. استاسو استدلال خو به دې نه نیول کېږي. وقد تشبث به الوعیدیه، او دلیل نیولی دی په دې باندې وعیدیه چې په خلود د فساق من اهل القبله، چې فاسقان د اهل قبله و په عذاب کې. ورد د دوی دا قول مردود دی بأن المراد بالمفلحین، چې مراد د مفلحون نه کاملون فی الفلاح دی. ويلزمه دې سره لازم دی عدم کمال د فلاح لمن دا چا د پاره لیس علی صفتهم چې د دې په شان نه. لعدم الفلاح له دانه د چې فلاح ورته نشته دی راسن بالکل. دا معنا نه چې فلاح ورته نشته، چې دا صفات پکې نه، کمال فلاح ورته نشته. کمال فلاح معنا دخول اولی د جنت ورته نشته، نفس دخول ورته ثابت دی کنه. بس ته درود شریف.